السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه صدیق صافي. ګران کتونکو، تاسو ګورئ صافي ټي وي. ډېر بهترین زبردست او قیمتي ویډیوګانې مې ستاسو دپاره راوړي دي. یوسف بونیري چې کوم دی هغه څه وایي؟ هغه وایي چې درجات نشته دی. هر یو کس چې کوم دی هغه په یو لیول روان چې د چا ګناونه کړي دی هغه په یو لیول روان او څوک چې شپه ورځ چې کوم دی هغه تهجدو ته ولاړي، روژې نیسي، حجونه کوي، دا په یو لاره باندې به ولاړي او په یو درجه کې به وي. وایي کیټګریز چې کوم دی هغه نشته، درجات بیخي نشته دی. خو بیا چې کومه ویډیو ما ستاسو دپاره راوړې د مولانا بجلیګر صاحب ویډیو، د مولانا بجلیګر صاحب وایي چې کیټګریز شته، درجات شته، ثابتوم یې درته وایي. دا دواړه ویډیوګانې چې کوم دی هغه ما ستاسو دپاره راوړي دي. لومړی ویډیو به ګورو، اورو به د یوسف بونیري، دې نه پس به راځو ویډیو به ګورو، اورو به د مولانا بجلیګر صاحب. نو راځئ چې وګورو واورو د یوسف بونیري کمپلیټ ویډیو. میں مدینہ منورہ میں چھتریوں والا سین، آپ میں سے درجنوں دوست اس پلر کو پہچانتے ہیں جس پلر کے ساتھ میں 30 سالوں سے جا کر 40 سالوں سے بیٹھتا ہوں. میں اسی پلر کے پاس بیٹھتا ہوں. وہ چھتریوں والے سین کے اندر ایک پلر ہے پیچھے کر کے، اور میں کہیں بیٹھتا ہوں. میں وہاں بیٹھ کر مغرب کی نماز کے بعد درود پاک پڑھ رہا ہوں. 23 جون 2012 میں درود پاک پڑھ رہا ہوں. درود پاک پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی. ہوتا ہے آنکھ لگ جاتی ہے. درود پاک پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی. آنکھ لگ گئی. جیسی آنکھ لگی میں نے دیکھا کہ جس جگہ پر اصحاب صفا کا چبوترا ہے، آپ میں سے کون کون مدینہ منورہ گئے؟ آپ لوگوں نے اصحاب صفا کا چبوترا دیکھا ہے؟ جی سب نے دیکھا ہوگا. وہاں نا ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے میں، دروازے کے اندر دہلیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. آپ کے پاس نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بابا جی کھڑے ہیں، سفید کپڑے میں، سفید لباس میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بابا جی کو ایک کھجوروں کا ڈبہ دے دیا. اتنا بڑا ڈبہ، اتنا بڑا ڈبہ، اتنا اونچا کھجوروں کا ڈبہ. اور ان بابا جی کو اشارہ کر کے فرما رہی ہے کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، اسی ستون اپنے کے ساتھ یہ ڈبہ اس کو دے دیا گیا. اب میری تو آنکھ لگی ہوئی ہے، میں تو میری آنکھ لگ گئی، سو گیا. درود پاک پڑھتے پڑھتے عشاء کی اذان ہونے والی تھی. اتنے میں عشاء کی اذان شروع ہوئی مدینہ طیبہ میں. جیسے ہی عشاء کی اذان شروع ہوئی ایک تو میری آنکھ کھل گئی. جیسے ہی آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک اتنا بڑا ڈبہ، اتنا اونچا، کھجوروں سے بھرا پڑا ہے. میرے پیچھے 15-20 دوست تھے جو ساتھ گئے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے آگے کون رکھی ہے؟ بالکل میرے آگے، بالکل میرے آگے. یہ کس نے رکھا ہے؟ میں سمجھا ان سے کسی نے. انہوں نے کہا حضور ابھی سفید لباس میں آپ کی آنکھیں کھولنے سے پہلے ایک بابا جی آئی تھی، سفید داڑھی شریف، سفید لباس. آپ کے آگے یہ ڈبہ رکھا اور ہمیں کہا کہ جب یہ آنکھیں کھولیں تو یہ ڈبہ کو دے دیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کہ یہ رہو بات یہاں سے کہاں چلی جائے گی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، لیکن میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ کہیں درود پڑھے اس کی آواز. آپ نے ان کا جھوٹ سنا، اور اس جھوٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ باور کرواتے ہیں اپنی ذات کے متعلق کہ میں ایک بہت بڑی ہستی ہوں. میں وہ ہستی ہوں جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود روضے سے اٹھ کر ایک خادم کو کھجور کا ڈبہ دیا اور مجھے ہدیہ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک کسی بھی مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہدیہ نہیں بھیجا. بس یہ حضرت ہیں کہ 40 سال تک، یعنی 40 سالوں سے وہاں جاتے ہیں، اور چھتریوں والے صحن ایک ستون انہوں نے خاص کیا ہے کہ وہاں پر یہ بیٹھتے ہیں اور درود پڑھتے پڑھتے یہ سو گئے. اور کیا دیکھتے ہیں خواب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا ایک بڑا ڈبہ عنایت فرماتے ہیں، اور جب آنکھیں کھلتی ہیں تو واقعی ڈبہ آگے ہیں، سامنے ہیں. اور 2012 کا واقعہ ہے. اس وقت ٹیلی فون بھی تھے، سب کچھ تھا. کوئی تصویر بھی انہوں نے سیو نہیں کی، کوئی ویڈیو بھی نہیں بنائی. وہ ڈبہ کہاں ہے؟ اور ان کے ساتھ جو تھے ان کے نام بتا دے، وہ ہمیں بتا دے کہ جی وہ ڈبہ ہم نے بھی دیکھا، وہ کھجور ہم نے بھی کھائی. اس کا مقصد یہی ہے کہ بھائی امت میں سب سے بڑا میں ہوں. یہ خود خدا ہے، انہوں نے خود کو خدا بنایا ہوا ہے. اور میں سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ
یہ اور اس طرح کی جتنے پیر جتنے مولوی اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں، ان واقعات میں کوئی بھی ذرہ بھی سچ نہیں ہے، پدی کی ذرا برابر سب جھوٹ ہے اور سب ټول دروغ دي. اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے یہ کہانیاں کڑی کرتے ہیں۔ یہ اتنے خود پسند ہیں، یہ اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، لوگ انہیں حضور اور حضرت کہتے ہیں، لیکن یہ اتنے ظالم ہیں یہ کہ اپنی بزرگی جتانے کے لیے وہ لحاظ بھی نہیں رکھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، کہ میرے نبی کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی تھی۔ پوری مسجد نبوی میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک بھی منافق نہیں ہوتا، سب کے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہوتے ہیں اور آپ پر جانے نچاور کرنے والے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اپنی بزرگی لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین، ان کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بھی توہین کر لیتے ہیں، کہ لاکھوں لوگوں میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلے کھجور کا ڈبہ عنایت فرماتے ہیں۔ میں جاتا ہوں تو میرا گلہ پیدا نہیں ہوگا، میرا شکوہ نہیں ہوگا، مجھے کیوں نہیں کھلائے، مجھے کیوں ہدیہ نہیں دیا؟ کیا میری حاضری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کی؟ اللہ علیہ وسلم میری حاضری پسند نہیں تھی؟ کیا میں منافق ہوں؟ سب کے دل میں یہی سوال پیدا ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اس طرح کیا ہوتا تو قیامت کے دن ہم نے آپ سے پوچھنا بھی تھا، حق تھا ہمیں حاصل، ہمیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ ہم پوچھ لیتے کہ اللہ کے نبی ہم بھی تو 12-15 مرتبہ آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ کی قسم میں جب گیا پہلی بار تو یہاں سے ملیشیا سے 9 گھنٹے سفر ہے، پھر جدہ سے پھر مدینہ، اور آپ یقین کیجئے کہ تقریباً 36 گھنٹے تک میں نے نیند نہیں کی تھی۔ اور جیسے میں پہنچا اور کمرے میں سامان رکھا ہوٹل میں، تو ہمیں گروپ والوں نے کہا، لیڈر نے، کہ بھائی سو جائیں، آرام کریں۔ میں نے کہا میں اپنے محبوب کے گلی میں آیا ہوں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گاؤں آیا ہوں، اور میں آپ کے روضہ کی زیارت کے بغیر میں سوؤں گا، جب تک میں نے زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کی تب تک میں آرام نہیں کروں گا۔ آپ یقین کیجئے سارے لوگ سو گئے کیونکہ سارے تھکے ہوئے تھے، اور میں چل پڑا۔ جب اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی زیارت سے، تب آ کے مجھے آرام نصیب ہوا۔ اس حال میں بھی اگر میرے نبی مجھے ہدیہ نہ کرے اور ان کو ہدیہ کرے، صرف کیا صلوات پڑھنے پہ، درود پڑھنے پہ، تو میرا تو حق بنتا ہے نا کہ اللہ کے نبی میرا کیا قصور تھا؟ اللہ کے نبی وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہے کہ اگر وہ ایک کو کھجور کا ڈبہ عنایت کر سکتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے کہ وہ دوسروں کا نہ دیں۔ کیا آپ نے خریدے تھے؟ یہ ڈبہ آپ نے خریدا تو نہیں تھا، پیسے تو نہیں دینے تھے نا، اللہ کے خزانوں میں سے لے لیے، تو اللہ صرف ایک کی لے دیتا ہے، پھر دکان بند کر دی۔ آپ سب کو دیتے، اور ایک دن نہیں، روزانہ جو بھی جائے سب کے ہاتھ میں ایک ڈبہ ہوتا کھجور کا، ہدیوں کا، تحفوں کا، کس کی طرف سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ لیکن یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، ان کے ساتھ کسی کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یہ واقعات جو یہ بیان کرتے ہیں، صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا، کسی ایک نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ یار اپنے اہل بیت جو کوفہ میں پیاس سے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو اپنے کر سکتے ہیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کو بھیج سکتے،
کہ جا کے میرے بچوں کو، میرے بچیوں کو پانی پلا دو تاکہ پیاس سے تو نہ مرے. کہاں جا رہے ہو؟ تم پیر بنو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری پیری، تمہاری بزرگی چند دنوں کی ہے. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اور میں حیران ہوں ایسے بیوقوفوں پر جو ان کی باتوں پر یقین کرتے ہو. سبحان اللہ، اور نعرہ رسالت اور نعرہ یہ اور نعرہ وہ. عقل سے تو کام لو. تو ایسی کہانیاں، ایسے واقعات کیا کرتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں توہین کرتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے. جی ګرانو کتونکو، تاسو د یوسف بونیری دا کمپلیټ ویډیو چې کوم دغه تاسو هم کتل، تاسو واورېدله. یوسف بونیری چې کوم دی هغه یو کلیپ راغستی دی، د یو عالم کلیپ راغستی دی، او هغې کې هغه وایي چېرې زما سترګې ورلې په مدینه کې زما مسجد نبوي کې وم، او په دې کې ما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدو. ماسخوتن لمونځ ته لږ شانتې ټایم و، او یو کس له کجوري ورکړي چې دا هغه کس له ورکه. نو وایي چې ما سترګې وغړولې، ماسخوتن اذان وشو، ما چې سترګې وغړولې وې کجوري زما مخې ته پرتې وې. وایي خلکو نه یې پوښتنه مې وکړه، چا جواب رانه کړو، بس یو مشر و هغه کېښودلې ولاړو. نو په دې باندې یوسف بونیری وایي چې یاره زما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه ګیله راځي، ځکه چې زم تاله درځمه او ته ما له کجوري نه راکې، او دا خلک چې کوم دی دوی له کجوري ورکې، خو بیا دوی دروغ وایي دا په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نعوذ بالله دروغ تړي چېره دې ما له کجوري راکړې. نو وایي نبی علیه السلام چا له کجوري نه ورکوي. نو زه یو خبره کول غواړم چې کله انسان جنت ته لاړ شي نو په هغه کې به کیټیګریز سي، لکه انبیا علیه الصلاة والسلام به په بره درجه کې، بیا ورپسې چې کوم دی هغه اصحاب کرام او بیا به ورپسې چې کوم دی داسې را روان وي که نه، دین کار چا کړی یا به وي ورپسې، او بیا به داسې که نه رو 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 داسې، بس بیا به اخري درجه کې به دا مسلمانان پراته وي. اخري درجه کې هغه مسلمانان وي چې هغه کمزوري مسلمانان. نو الله پاک کیټیګریز ولې جوړ کړي دي؟ مطلب دا چې درجات یې ولې جوړ کړي دي؟ فلانی درجه کې چې کوم دی اصحاب کرام انبیا علیه الصلاة والسلام وي، بیا به اصحاب کرام یو، بیا به چې کوم دی ورپسې اولیاء الله یو، بیا به ورپسې تابعین یو، تبع تابعین، او داسې که نه را روان به ورپسې. نو دا الله پاک ولې جوړ کړي دي؟ دا کس ته ګوري، د هغه سختۍ ته ګوري، د هغه مشقت ته ګوري، محنت ته ګوري، د هغې مطابق چې کوم دی الله پاک کیټیګریز جوړ کړي. یو خاص انبیا علیه الصلاة والسلام دی خو د هر څه نه مستثنا دي که نه، خو بیا چې ورپسې لاندې کوم طبقات دي کې زه ډېر زیات محنت کوم، زه تهجد هم کوم، زه ښېګڼې هم کوم، زه مطلب دا چې الله پاک مخلوق سره چې کوم دی ښېګڼې کوم، زکات ورکوم، روژه نیسم، هر یو متقیمه تقوا راکړي، نو الله پاک به ما په ښه درجه کې ښه درجې ته بوځي چې نه ما کې دا هر څه نه، او زه مطلب دا چې هر یو غلط کار زه کوم، الله پاک مخلوق سره چې کوم دی ښېګڼې هم نه کوم، خو صرف ما کلمه ویلې نو زه به اخري درجې ته ځم. نو یوسف بونیری چې کوم دی هغه درجات نه مني، هغه وایي چې نه مړه دا پکې نشته دی. دنیا کې هم داسې، دنیا کې بعض خلک الله پاک ته، نبی علیہ السلام ته الله پاک ته خوښ ځکه کوي چې هغوی محنت کوي. هغوی یو کس دی هغه ټوله شپه ولاړ دی الله پاک ته عبادت کوي، او زه د ټوله شپه ودې یم. نو یا یو مطلب والد صاحب د والد صاحب 2 بچي دي، او 2 بچو کې یو چې کوم دی هغه له پیسې هم راوړي وله ورکوي، او هغه محنت هم کوي، او هغه د مور او پلار خیال هم ساتي، او هغه چې کوم د مالي خیال هم ساتي، او هغه وایي چې مطلب ما نه صرف دا دې دپاره کوم زما مور او پلار ما نه خفه نه شي. نو مور او پلار به د هغه قدر کوي که نه، عزت به وله کوي چې دا زوی چې څوک هم ترې پوښتنه کوي به وایي چې دا زوی زما ډېر بهترین دی مړه. او چې یو زوی دی هغه لوفر دی، بدماش دی، ښېګڼه هم چا سره نه کوي، ټول مالت یې تنګه ده، مور او پلار هم دې تنګ دي، نو هغه به خامخا به مور او پلار وایي دا زما نه دی خوښ. نو دغه رنګ مثال چې کوم دی الله پاک ته کوم نیک بندگان دي ورته ډېر زیات ګران دي، او کوم چې بندگان ښه نه دي هغه د الله پاک د احکاماتو خیال نه ساتي، نو الله پاک هغه نه دي خوښ. دا ویډیو چې کوم دی هغه تاسو هم کتله، تاسو واورېدله، خو بیا چې کومه ویډیو ما ستاسو دپاره راوړې ده د مولانا بجلیګر صاحب ویډیو ده. مولانا بجلیګر صاحب د چا حوالې سره خبرې کړي؟ د بزرګانو حوالې سره خبرې کړي. نصر الدین غورغوشتو مولانا صاحب حوالې سره چې کوم دی هغه خبرې اترې کړي دي چې دا د کمې پایا بزرګ سړی و. نو راځئ چې وګورو واورو د مولانا بجلیګر صاحب کمپلیټ ویډیو. د غلجو میا صاحب ټوپۍ ځان سره ساتلې، د غورغوشتو مولانا
د ورځې به درس کولو او چې کوم حدیث کې به ورته اشتباه وشوه د شپې به په خوب کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ووایي چې دا حدیث داسې دی. د شپې 1 بجه وه په دې تاکال کې ما ته وایي چې بچیا یو خبره ده چې وې کم که نه مالجی وې کوي. زه ناستم نور علما ناستو مال وې کوي ویل وې کم که نه مالجی وې کوي. ویل ما په توحید کې یو رساله لیکلې وه د شپې چې رساله خلاصه شوه نو خوب کې یو 2 کس راله او زه یې ونیوم او روان یې کړم. ما چېرته مې بوځئ وی ستا خدای سره پیشي ده. وی ما وی چې ما دې رساله کې څه غلطي کړې ده چې خدای ته پیش کم راته وی چې نصیر الدین دا رساله تا لیکلې ده. ویل مال چې یا الله ما لیکلې ده. وی راته وی چې زه هر څه مې درته معاف کړه. دا د غورغشتو مولانا و. زه والا تلی وم د افریقې سیټان را سره تلي و نن نه 37-38 کاله وړاندې 50,000 روپیه سیټانو راوویستې. ویل دا والی ویلی میں نہیں لیتا. وی لے لے وی نہیں لیتا. وی ہدیہ ہے وی نہیں لیتا. ما ورته پښتو کې وی چې جی وایلی که نه ولې نه لی. ویل د قرآن یو آیات مې ورته نه پرېږدي. مال کوم آیات؟ وی انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. خدای وایي چې په چا روټۍ خورې نو خدای دپاره یې خوره. د سیټانو زما روټۍ خوړلې ده نو دا پیسې به د هغې بدل جوړ شي نو دا نه علم. نو ما ورته پښتو کې میجي ته وایلی مال یې راکوي. نو مولانا صاحب ما ته وایي چې تا سره به اوس په لاره ځي پېښور ته مولیان خواصم ګړکپان دي تیوي شو کوه بې اعتواله خو ما نه یې وباسه زه نه علم. او واوره بچیا په خدای مې د قسمي چې دا اوړم د قرضو چې دا تاسو یې روټۍ وخوړه روټۍ وه او ورسره یې شملې راایستې وې. شملې پېژنئ لسی دا یې راایستې وه. دا اوړه مې په قرض اغستې دي. دا د غورغشتو مولانا حالو دا د شیخ الهند حالو. مولانا مدني چې وفات شو جنازه یې د مدرسې د کوره وتې وه. مولانا غلام غوث هزاروي چې وفات شو په بفه کې د هغه د کفن دپاره چنده شوې وه. مولانا یوسف بنوري چې وفات شو نو جنازه یې د جومات د کوره وتې وه. مفتی محمود چې وفات شو نو خلکو جنازې ته نه کته خلکو د هغه د کور تماشه کوله چې دې جونګړه کې دی اوسېدو دې جونګړه کې. زما عزیزانو علما دغه و ازادي دې خلکو حاصله کړې وه. پیرنګیان دې خلکو ورک کړي وو. یو د مفتی عبدالرحیم پپلزی دا د شیخ الهند شاګردو د ده تاریخ پېښوریانو وګورئ پته به درته ولګي. اوس دی دا د کابل کیسې کوي. ما یو خبره نن نه 15 کاله مخکې کړې وه د مفتی محمود په مخ کې. دا د کابل د روس سره د جګړې مشران چې وو د مجددي په کور کې دا باس و 3 ګنټې باس وشو خبره نه جوړېده. زه راپاڅېدم مال مفتی صاحب سر مخ وګوه د دوی جګړه والله العظیم که په دې ده چې روس ته وځي. په روس ټول متفق دي چې ودې ځي. روس به خدای تباه کوي. خو جګړه په دې ده چې د ظاهرشاه په تخت به څوک کیني او د بیروني ملکونو د امداد مشر به څوک وي. وایي هغه 9 واړه په دې وخته که نه او که نه ده. جی ګرانو کتونکو تاسو د دواړو ویډیوګانې وکتلې. د یوسف بونیري ویډیو چې کوم د هغه هم تاسو وکتله او د مولانا بجلیګر صاحب ویډیو چې کوم د هغه هم تاسو وکتله تاسو واورېدله. فیصله چې کوم د هغه زه په تاسو باندې پرې ویډیو سره لایک کمنټس او شیر کړئ او صافي ټي وي چې کوم د هغه ضرور سبسکرایب کړئ چې زه نور هم ستاسو دپاره بهترینه ویډیوګانې راوړم. تر نوې ویډیو پورې صدیق صافي ته اجازه ورکړئ. د لوی له پامان په لوی له سپارم.